چې ستا مستې جوړ کړو ها ګلاب زیم ور دا یو سمپل سنټنس ده کنه خو دا چې ستا مستې جوړ کړو دا خزه چې وته ادارې کاسه چې ستا مستې جوړ کړو ها ګلاب زیم په دې کې دی غنی خان یو سمندر ده دا ګور د قران سورۃ الرحمن هغه آیت غنی خان اشاره کړی دا د سورۃ الرحمن لومبه آیات ته چې خدای پاک یې چې دیکھو हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया फिर उसे बोलना सिखाया फिर उसी से आपका जोड़ बनाया क्यों خدای پاک په خپل تاکي تم سکون پا سکو وې د وصال مزک ما نوې سکلی فپراق بترجلم خوشاله اول لوندم تا بنا کم بیا دړون کم زک ژوند مزو سنرا کوي مال او چې پشاتو باندې او پای عمرونه چې پشاتو باندې او پای عمرونه نو شمقې به بیا مزور کان دي چاله او چې اخر پشړه خوار غنی رسخت شي ورلوش لوي کفن د یار د شاله. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمر نیوز افیشل د طرف نه او د اورمر پایانو نه یو ستر هستی سره ناسته چې د اغي ترانسلیشن اف سلیکټډ پویمز بای انجینیر شمشاد خان دی ایمبرس آف غنی خانز پوئٹری کم دی غنی خان بابا کتاب چې وو هغه د انګلیش ته راوړل دي زمونږه د نننی پروګرام غرض هم دغه لالونه پیرو کې رويستل دي او کم د هنرمندان چې دي هغه تاسو د کیمرې پسترګ باندې را وستل دي نو نن مونږه انجینیر شمشاد خان لراغلی او هغه سره د هغه په ژوند باندې او دغه د غنی خان بابا په دغه کتاب باندې چې د انګلیش ته راوړل دي د پښتونه په دغه اړه د سره خبرې اترې کو. انجینیر شمشاد خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثانک یو اکثر صاحب چې تاسو راغلی او موږ د مدام مقرره چې عوامو ته خلکو ته سو وایو تاسو هم شکریا ادا کوو چې زمونږه په کال باندې تاسو مونږه کانټیکټ کوي او تاسو مونږه لا ټیم را کو نو شکریا د تاسو هم ادا کوو. خو شمشاد خان پوره نوم څه دی؟ زما نوم شمشاد خان دی. همدغه شمشاد خان چې کوم ما په بوک باندې لیکلی دی او زه د ورموړی یم او دلته پیدا شوی یم. ستاسو د دې محلي نوم څه دی؟ زمونږ د دې کلي د محلي نوم دی یوسف خیل. یوسف خیل. یوسف خیل شمشاد انجینیر شمشاد خان تعلیم سو دی؟ ما چې میډل کلی کې کړو میډل پورې به زه پېښور نمبر 1 سټي د والد صاحب زو نوشاد انجینیر زما رور دی ملک نوشاد نو به مونږ نمبر 1 سټي ته لاړو الته مونږ میټرک وکړو 76 کې به مونږ چې کوم دی غنه چې فارغ شو به ایډورډ کالج نه ته لاړو دواړه الته مو اف اس یو کما او یو زم وکړه الته چې فارغ شو نو به زلالم پېښور انجینرینګ یونیورسيټي ته الته ما انجینرینګ وکړو انالیټیکل پاور کې ما انجینرینګ وکړو او د غرو ملاړو ټیکسټایل نه الته کې انجینرینګ دا بیا تاسو کوم ډپارټمنټ کې نوکری وکړه؟ به دغه نه پچې زه فارغ شوم د انجینرینګ نه نو به زلالم پاکستان اټام انرژي کمیشن ته الته کې ایز اسسټنټ انجینیر ورته شوم او به مته چې سرویس مې وکړو تقریبا 27 ایئرز ما سرویس وکړو او اوس ریسنټلی ریټایر شوی یم. انجینیر شمشاد خان د سن داسې متاثر شو چې د غنی خان بابا لټون طرف تراغو او یا د غنی خان ژوند باندې چې کم دی نو تاسو په هغه کې لټون شروع کو د سن داسې دغه سیستا غنی خان بابا ته څه شمایله کوي؟ بیسیکلی زه د ما په وینې کې پوئټري او حسن اشعار شوی دی. زه د دې سیز نه ډېر متاثر یو د بیوټي نه یو د پوئټري نه د ادب نه خو په دې ادب کې او دغه سیز ماته د غنی خان په شاعرۍ کې ملاو شو نو دغه سیز زه په دې وجه ما غنی خان فالو کو او غنی خان به هغه وخت ما دغه کو څو وخت سرداري ټکر چې هغه وخت هغه باندې بین دلته کې چې کوم ریکارډینګ نشو کولای نو دا 1985-86 خبره ده چې سرداري ټکر بیا کابل ته لاړو. کابل کې الته کې فرست کیسټ دی هغه چې کوم وی نو هغه 1 and 2 هغه کابل کې هغه ریلیز کې او هغه کیسټ چې بیراله خلکو ور دي او ما ور دي نو هغه مته چې غنی خان او سرداري ټکر بالکل لکه دغه خبر ډیر مشهور شو سرداري ټکر هم او غنی خان هم او غنی خان خلکو تخکارا کړه هم چا د نو دام د سرداري ټکر وکړو که غنی که سرداري ټکر نه وي نو دا غنی خان بو سوم خلکو ته پټو او دیم خبر تاسو چې دا کتاب چې د ولي کولو دا یغي وجدا دا
چې سرداری ټکر د ډیوا پروګرام نه یو پروګرام پیش کولو چې هغې نوم و لیټ انډرسټینډ غني خان پویټري. نو هغې کې به غټ دغه د دانشورو علامهګان برتونه هغه مو ما اورېدلو. په دغه پروګرام کې سرداري ټکر د خولې نه یوه خبره ووته او هغه دا چې هغه وایي چې زه غني خان سره ورځ 400 کې ناست وم. نو ما ورته چې غني خان بابا ویل ما ورته یاره که تا د رابندر ټیګور چې څوک د غني خان د هغه شاګرد و د رابندر ټیګور هغه ډېر لوی شاعر و دانش ارسار څو هغه وی چې هغه د یو تقریبا خپل 100 پویمز کو غزل هغه تشریح انګلیش کې کړي و هغه باندې هغه ته نوبل انعام ملو شو. نو که تاسو دا وښیندا ډېر ښه کارو شو تاسو د دې حقدار جوړېدئ شئ. نو هغه ورته وی چې دا خو د ښه خبرو کا نو خدا دا چې دا ډېر ګران کار دی زه ما ته دومره ټایم نه لري خو په کار ده چې وشي. ځکه خبره وه چې دغه یو ټرننګ پوینټ د ما لایف کې تیر شو. هغه ټایم کې ما دا وویل چې یاره دا کار کول پکار دي. حالانکه دا ډېر مشکل کار و. بیا چې ما سره ټول بک پروت و ما راواغوستو دا اوږد مضمونونه نو ما ویل دا به ته څنګه کوې خو بس دا کار مطلب چې خدای پاک د یو کار دپاره یو وخت ټاکلی وي او هغې دپاره یو انسان هم ټاکلی او غالبا چې کوم دی نو خدای پاک ما باندې رحم وکړو د ما د لاسه دا کار وویستلو او ما دا کار وکړو. دا کتاب مې شایع شو 100 پویمز دي او دې پسې یو بل کتاب هم تیار دی د غني خان د دې لټون نه 100 پویمز دي هغه هم ډېر ژور مضمونه دي او انشاءالله ډېر زر چاپ شي. او ډیر حسن پرست ما سجده برانه ولګي او مخ په پلو پټکا په ایمان ملو به مکوا. انجینیر شمشاد صاحب باندې زمام دغه شک راتلو چې حسن پرستی په غنی بابا کې هم و او دوی د غنی بابا نه متاثر شوی په دغه باندې دي چې دوی هم حسن پرستی او بل زماغه شک ګمان د حمزه بابا په دغه شعر باندې ختميږي چې حمزه معیار مې د ښکلا هیڅ چرم تیرو نه خوړ د ذرې فرق هم معلومیږي د سراب پتل خو انجینیر شمشاد خان خپل لیک لوست کوي. نه زه خو داسې خاص نه زه شاعر نه یم نه زه پویټ یم نه زه دانشور یم خو بس ادب سره مې شوق ته مته چې ماته دا کمانډ حاصل دی چې کم کار ما وکړو دا ما کولی شو او مې کو نور وکړم. حالانکه زه شاعر نه یم نه زه ادیب یم نه دانشور یم. شمشاد صاحب دا راته ووایه لکه تاسو چې کومه حسن پرستۍ ذکر وکړو د دغه جلوو او دغه اور او دغه تاو ته خو لکه انسان ځان نشي نیوی نو تاسو پکې څنګه پایې؟ یاره خبر دا چې دا خو انسان کې یو فطري څیز ده کنه لکه د الله او حسن پرستی دا د انسان په خمیر کې اشکال شوی دی د ابتدایي نه. نو بس دې سره به گزاره کوي مته چې هر څنګه چې دا برداشت کوي او دا د کې مزام وي. خځي دا کوم کتاب چې تاسو لیکلې دی انګلیش ته مراړولې دی د غنی خان لټون چې کوم دی د دې پرانست تاسو سوچ کړی دی چې د دې پرانست وکړی شي دا د باچا خان بابا مرکز چې کوم دی په هغې کې نو دې باندې خو به تاسو ته لکه ډېر لوی داد میلو شي دغه سوچ مو چېرته کړی دی؟ او په دې باندې ما سوچ روان دی دا مو پوره وله اسټابلیش کړی دی او د ما دا پروګرام دی چې انشاءالله ډېر زر به چې کوم دی د دې افتتاح هسې خلکو ته پته لګېده ځکه د میډیا دور دی که نه د دې خو ما په پیجونو باندې شایع شوی دی خلکو ته پته هم ده خو بیا هم زما دا اراده ده چې زه په باچا خان مرکز کې دې باندې یو پروګرام وکړم او پرانست یې وکړو او یو ښه پروګرام پې ارینج کړو. د دې نه تاسو لکه تاسو په دې کتاب کې داسې څه شته دی دا تاسو چې انګلیش ته کوم د غني خان پښتو کتاب راوړلی دی چې هغه ستاسو په دې ذهن کې ناست دی چې موږ ته لږ د کیمرې په سترګه باندې ووایي؟ دا د غني خان د نظم د کنه د دې بوک کې دا ډومبه یو نظم د دې بوک کې دا ډومبه نظم د غوټي نو دا غني خان کې دا یو خبرو کوم چې غني خان ډیر فالوور چې کوم دی هغه انجینیرز دي او دغه وجه دا چې غني خان چې کوم دا کنه دا چې نظم پیش کوي نو دا مختلف پیزز کې یو سټیج شکل کې پیش کوي یو فیز جی به ورپسې بل فیز راولي به بل فیز راولي لکه څنګه چې یو ډیزاینینګ پروسس دی نو په دغه وجه انجینیر دا ډیر خوښي لکه وګوره دا منظم چې کوم دی کنه دی کې اوس دوه لکه دوه کردار دا رمخ کوي لکه اوس ګور دا وای لکه د غوټۍ سره اوس د خبرې کړې دي د ګل غوټۍ سره فرضي خبرې ده کړې لکه امیجینیشن کې کړې دي سوای او به میسج د ورچ غني خان سوای یای غوټۍ ماشومه کوکه دغه د خیر سنگارا الله ته پورته کړه خفا او بے قرارا وی اې د ګلونو خدایا اورې کنا اورې ولې کړه ما ګلاب او ګلاب خاورې
ماښام د باغ مالکه لیلا په سیل راغله بیوه دا زیړه غوټې پرې کړه ویښتو له زما ماښام و ساز و محفل ټول د ځوانۍ غوبل یوازې ناستو غني غمګین غمګین یې کتل لیلا یې خواله لاړه وې سترګې دې څو ګوري وازې دې ماته اشنا بل خوا بل څه ګوري غني د غمه ډکې سترګې ورواړولې همغه سوال یې وکړو چې سار غوټې وکړې سترګې روښانه لیلا غلي مسکۍ غوندې شوه وې د دې سوالونو جواب چرته موندلی دی چا جانانه بس دی دا چې شته دی خیش په دنیا د عقل تور ځنګل کې نشته ګلاب نه رڼا ستا د زرها سوالونو رنگین جواب زیم چې ستا مستۍ جوړ کړو هغه ګلاب زیم د ولې جهان دا لاجواب سوالونه بس درب شکر کوه او ښکلوه ګلونه شکر وباسه چې چا خیشت او ځواني جوړه کړه زرها شکرونه په دې چې افاني جوړه کړه د زرو کالو لیلا او سلکلیز جانان د ځوانۍ خیش دی دغه چې اخلاصي ګشان چې مستی خیش شي خلاص شکر چې شته مرګونه شکر چې خاورې ځواني ټوکوي زیړ ګلونه د ولې تپوس د مالیا راوکا زه د ساعت سیلانې پټې مسکې شیاره جانا نکړی ځوانۍ کې خوند د مستۍ ورونه دې فلسفو له دشته د باتې ټول عمرونه راشه دې سرو شونډو کې سوز او سازونه دي عجب رنگین خماري د ژوند رازونه دي ډېر لوی فلسفه پکې پرته ده خاطر اوس وګوره د دې ته اوس وګوره دا اوس وګوره چې دا اوس وګوره دې کې دا یو شعر نه ده دا اوس وګوره دا د غني خان یو منټ صبر وکړه چې دا چې ستا مستۍ جوړ کړو ها ګلاب زیم ګوره دا یو سمپل سنټنس ده کنه خو دا چې ستا مستۍ جوړ کړو دا خزه چې وته ادارې کاسه چې ستا مستۍ جوړ کړو ها ګلاب زیم په دې کې د غني خان یو سمندر ده دا ګوره د قرآن سورۃ الرحمن هغه آیت غني خان اشاره کړې ده د سورۃ الرحمن لومبه آیات ته چې خدای پاک یې چې دیکھو हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया फिर उसे बोलना सिखाया फिर उसी से आपका जोड़ बनाया क्यों खुदे पाक वफली ताकि तुम सुकून पा सको نو دا چې یی دارې کا سغتی چې ستا مستۍ جوړ کو ها ګلاب زیم مطلب دا ده چې ادم نه چې تف زتا نه چې پیدا شوم کتاب په خمیر کې دا شخلی او دغه نه هغه پاک رب ته پته وا نو ځکه خو زه پیدا کم کنه زه د تا د پارغری موتا یم بالکل جی د ټولو شاعرانو سوچ د غزیت رسیدلې ده لکه د باب نوخار عبد الله بابا چې ویلي دي چې پیدا د عشق په مذهب یم مزه دای د عشق می خدمت کړي دي شکرګزار د غنی رب یم مزه چې په ما دغه رحمت کړي دي خو انجینیر شمشاد خان سوچ او ژوند د دې کلی د دې خلکو نه لکه ډیفرنٹ دی د ماحول کې لکه ستاسو سوچ تر کومه پورې منډه وای چې دا ژوند څنګه تیرول پکار دی جی یرا زه ته حقیقت خبرو کوم ما ټول ژوند اسلام آباد کې تیر کو کنه اسلام آباد کې ما تقریبا 25-27 سال تیر کړل سره د بچی د اسلام آباد کې پیدا شو ولته کې سبقونه مو اوس بار ملکی دي او اوس راغلم په خبر کې مانو دلته کې مشکلات شته بجلی خبره د ګیس خبره د نورو ماحول داسې ده لکه زو سره ایڈجسټ ویلې نه ما په بهر حال کوشش کوم چې ځان سره ایڈجسټ کم یا اسلام آباد کې کور ځان له جوړ کم بیا شیفټ شم د دې دومره لوی سوچ سره او د دې دومره لوی تعلیم سره د دې قوم یا د دې کلی د بقا لپاره مو چرته سوچ ته په دې ذهن کې یاره سوچ خو مشته او سوچ پکار دی چې وشي کارونه وشي خو دومره بیکورډ نسته او خلک بې تعلیمه دي کنه چې خلک په خبرې هم نه پوهیږي چې ته په یوې لارې ته راولې هم نه پوهیږي لکه ډېر مشکلات دي لکه دې کې یو مشکل خو نه ده چې ډېر مشکلات دي پکې امپاسبل ده ښکاري انجینیر شمشاد خان زمونږ د دې کیمرې په سترګه باندې پښتون بچی ته څه میسج ورکول غواړئ تاسو د خپل طرف نه نو بس خو چې کوم دا وایم د ملک د ما خو دلته کې ټول د هر وخت مې پښتنو بچو ته یم زه غواړم زه ډېر لکه کام پرست یم او نیشنلیست یم زه خپل کام بچی باندې ډېر خفه کېږم ته په خدای ګنو دلته کې د کمرې کې ناسوم باز اوقات مال ژړام راشي چې زه یو بچي پښتون بچي جینې وی ګالک وی زه برمنډو وی نو یا پډیران ګرځي یا څه شاپورو کې ګرځي نو مال ژړا راشي او زه ژړم یقین وساته ما دې ته خواسته چې په فور ګاډ سه چې یو خو چې کم دا
دی پښتنو کې دا کار چې دی ډیر زر واده کوي زوی له ومته چې به پوره لانجه ته جوړیږي چې زوی د خځ ایج ته ورسی په خپل شپه ودرېږي نو به ول واده ول پکار ده به چې چا بچی پیدا شي نه له پکار چې هغه صحیح طریقې سره تربیت کوي تعلیم د ور باندې ضرور کوي تعلیم ډیر ضروری ده د ما دې ته دا خواسته چې دا تعلیم تاسو وکړئ تاسو کې عقل راشي تاسو کې شعور راشي کني د موږ د خوره ډیره زرخیزه ده دلته کې ارڅ شته خو افسوس دی نه پوهیږي کتونکو او مینوالو د ستر غنی خان پښتو لټون کتاب چې کوم دی د انجینیر شمشاد خان انګلیش تراړولې دی دا ډیر لوی سوچ دی او دا ډیره لوی خواري ده بل د کیمرې په سترګه باندې هغه کسان چې هغه زمونږه د پروګرام ویني ګوري اوري او هغه د پښتو شعر او شاعري او ادب سره تعلق لري او بیا تر هغه ځای پورې د هغه لاس رسی کوم ځای کې چې د باچا خان بابا مرکز دی او په هغه کې لوی لوی پروګرامونه کیږي نو زما د ورمړ قوم دا هم ډیره فخر خبره زه ګڼم چې یو داسې هستی پکې هم موجود ده خودی سره په دې باندې به زما د زړه تنده هله ماته شي چې زما د دې ورمړ قوم دغه هستی چې کوم دی دا کتاب په لاس کې والی او دی د باچا خان مرکز ته باچا خان بابا مرکز کې د دې کتاب پرانست وکړي شي او د دې نور چاپ هم شي نو دا به د دې د پاره هم ډیره د لوی دات خبره وي او د اورمړ قوم د پاره هم د ستاینې وړ خبره وي دغه انجینیر شمشاد خانو د اغي په ژوند او په دغه کتاب باندې مونږ د سره یو څو خبره اترو کې په ډیره مینا خپل هوست دلشاد خاکسار لسره د خپل ټیم اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته